روایت کې داسې څه پروردګار عالم یایي که بنده غرور والا بیماری کې نه مبتلا کېده، عجب والا خودپسندۍ والا بیماری کې، نو یو بنده به مو نه و پرېښلی څه ګناهي کړي وی. نه شوی پوهېږي ولې څه ګناه ښه شی دی؟ نه څه ګناه ښه شی دی، مطلب دا نه دی. خدای دې یایي ځکه چیرې عجب خودپسندۍ طرف ته، خودغرضۍ طرف ته، خودپسندۍ طرف ته بنده نه تللی ورسره، نو ما به بنده نه و پرېښلی څه ګناهي کړي وی. مطلب دا ګناهان یې کوي که نه لږې ډېرې اندېښې نه د غرور ماتېږي، لږ غرور دې مات شي، وګرنه کیدای شي بیا د خودپسندۍ ډېره مرداره بیماري ده، لکه شیطان ته شپږ زره کاله عبادت یې وکړو ولګېده لوړ هر څه ضایع شول، هر څه یې ضایع شول. ځکه یو حدیث کې داسې راغلی دی چې کله ورکې بنده المنځونه څه کوي، خپل واجب المنځونه، بیا نفلو ته وځي، تهجد شروع کړي. چې کله بنده تهجد شروع کړي ورو 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 تهجد واجب نه غرور ورکې راشي، څو که یم خو زه یم، نفلې زه کوم، تهجد زه کوم، شپې زه پڅېږم. بنده کې مؤمن کې غرور تکبر پیدا شي، کله پیدا شي فضربه بالنعاس، پروردګار عالم دی څه وشه زه بیا دغه بنده نه لږ رحم کوم، څو وخته لمنځونه ونه که زه کوم. سوچ مې دی خبرې ته څو وخته د لمونځ کوم خپل نفلي لمونځونه یې کول که نه، تهجده لږ ونه قضا کوم، څه لږ ځان اندازه ورته ولګي، څه غرور مه کوه. دې حده پورې ځنه وخت کې واجب لمونځونه ونه قضا شي، تا دا څه غرور یې مات شي. دا ډېره غوټه بیماري ده بندګۍ کې، دا ډېره غوټه بیماري ده، قربان دې شم.